الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. صدق الله العلي العظيم. د آدم علیه السلام د ابلیس واقعیا تقریبا د څلورم ځای دی چې موږ څه کوو هغه یې وایو. په سوره بقره کې موږ ویلي، بیا په سوره اعراف کې موږ ویلي، بیا په سوره حجر کې موږ ویلي، او اوس بیا په سوره بني اسرائیل کې دا واقعیا موږ څه کوو هغه وایو. نو قرآن حکیم د تاریخي واقعات په قرآن حکیم کې موجود دي. قرآن حکیم د تاریخ کتاب نه دی. د تاریخي واقعات یو خاص پهلو هر ځای قرآن حکیم دا واقعیا ذکر کړی د هر ځای د دې واقعي یو خاص پهلو الله سبحانه وتعالی څه کړی هغه بیان کړی دی. ته مې خاص پهلو بیانې، خاص پهلو دا بیانې چې یو د شیطان رجحان دی، یو د الله د خاص بندګانو اهل ایمان څه دی رجحان دی. د شیطان رجحان دا دی چې هغه د الله سبحانه وتعالی چې د شیطان خالق دی هغه په فیصله کې د څو چونو چرا وکړ، مطلب کیوں زه ولې سجده ورته وکړم، دی تر ما څه فضیلت لري، زه د اور څه یم پیدا یم، د خاورې څه دی پیدا دی، زما رفتار زیات دی، زه پر ده باندې ماته قدرت قبضه یو رنګه څه ده حاصله ده، زه به دی د جهنم څه جوړوم مستحقه جوړوم، ده زه څنګه څه وکړم سجده وکړم. دا د شیطان څه دی رجحان دی. دویم د الله د فرشتو څه دی رجحان دی چې الله سبحانه وتعالی حکم چې انسان ته بني آدم ته څه وکړه سجده وکړه، دی څه وکړه فورا سجده یې وکړه، چون چورا یې نه کوي. و د الله سبحانه وتعالی خبرې څه کړله هغه ومنل. په انسانانو کې هم دغه دوه رجحان دی. یو هغه رجحان دی چې هغه کج بحثي کوي، د الله په احکامو کې څه راباسي، دماغ څه کوي هغه جنګوي سره خلاصیږي. او دویم د الله د اهل ایمان څه دی رجحان دی چې هغه د الله سبحانه وتعالی حکم بغیر چون چرا څه کوي هغه تسلیموي. نو الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، وإذ هغه وخت قلنا چې موږ ورته ویل للملائکة او فرشتو ته مو ویل اسجدوا لآدم چې آدم علیه السلام ته څه وکړه سجده وکړه. فسجدوا الا ابلیس، سجده وکړه ګور دو فرشتو الا ابلیس مگر ما سوا د چا د ابلیس. قال ابلیس څه ویل اسجد لمن خلقت طینا، بل ځکه الله پاک وایي خلقتني من نار وخلقته من طین، د اور څه پیدا کړی دی، څه پیدا کړی د خاورې څه پیدا کړی دی. ابلیس څه ویل اسجدو سوال یې وکړي لمن خلقت طینا، هغه چاته زه سجده وکړم چې د خاورې څه کړی دی پیدا کړی دی. بل سوال دا وکړي قال ارأیتک هذا الذي کرمت علیه، آیت نه وینې هذا الذي کرمت علیه، دغه انسان تا پر ما باندې سره کړی دی فضیلت را کړی دی، و دغه انسان ته زه څه وکړم. دویم سوال دا وکړي زه سجده وکړم اختر ما عاجز دی لئن اخرتنی الى یوم القیامة، ما ته څه راکې مهلت راکې، ما ته څه راکې موقع راکې د ورځ تر قیامت پورې، لاحتنکن ذریته، ضرور بالضرور زه به څه کم پر خپل رنګ کې به ورنګوم، جهنم مستحق به څه کم جوړ کم، پر دې به قدرت څه کم حاصل کم الا قلیلا مگر لږ کم خلق. صحیح دا خبر موږ کړی کال من الجن چې ابلیس یو هغه د چا څخه د جنات څخه. تفصیل سره موږ ویل چې الله سبحانه وتعالی د کائنات د پیدا کېدو څخه مخکې د ملائکه او د انسان ارواح الله سبحانه وتعالی د نور څخه د خنک نور څخه څه کړي دي هغه پیدا کړي. بیا الله سبحانه وتعالی لکه ساينس هم دا خبره کوي چې د بیگ بینګ رنګ یو د ماکا وسله دغه څخه ګرمي او پیدایش هغه پیدا سو، د هغه حرکت څخه بیا په کائنات کې ذرات او کهکشاوي هغه پیدا سوي، بیا چې هغه دغه چې کوم تپیش وو دغه تپیش څخه الله سبحانه وتعالی د اور څخه الله سبحانه وتعالی چې پیدا کړي جنات یې څوک پیدا کړو. بیا دنیا د حرکت څخه د ګرمایش څخه د شو خطر اله ټنډک خطر اله، بیا الله سبحانه وتعالی په زرو کلو پر د دنیا باندې څه کړي دي بارانونه څه کړي دي ورولې په هغه سره الله سبحانه وتعالی سمندرونه په دنیا کې څوک پیدا کړو. دغه سمندرو وروسته پر دنیا باندې د نباتات او د حیوانات ژوند الله سبحانه وتعالی څه کوي نظام یې څه کوي جاری کی. صحیح د انسان او فرشتو ارواح الله سبحانه وتعالی د جنات وجود سمخ څه کړی هغه پیدا کړی، او جنات الله سبحانه وتعالی د اور څخه څه کړی دي هغه پیدا کړی دي.
نو مخ دا بحث راځي د دې رکوع اخري آیت چې د هغه ډېر اهم آیت دی په کې الله سبحانه وتعالی پوره تفصیل بیانوي دا 300 مخلوق الله پاک پیدا کړي دي یو جنات دي یو انسانان دویم څه دي دریم څه دي هغه فرشتي دي او لقد کرمنا بني ادم ته الله سبحانه وتعالی څور کړی دي کرامت ور کړی دا کرامت خو ولې ور کړی دي او پر کوم مخلوقات ور کړی دا په هغه رکوع کې ان شاء الله په تفصیل سره سکو د دې رکوع په اخري آیت کې به څه هغه وایي چې الله سبحانه وتعالی د کوم صفاتو پر بنیاد باندې انسان ته څور کړی دي کرامت ور کړی دي او پر کوم مخلوقات د څور کړی دي هغه کرامت ور کړی دي شیطان سوال څه وکي ارایتک هذا الذي کرمت علی دا انسان ته ما باندې څور کی کرامت ورکی ان اخرتنی الى يوم القيامه تامه مهرت راکی د ورځ قیامت پورې لاحتنکن ذریته الا قليلا ضرور به ضرور په خپل رنگ کې به ورنګوم په خپل ډب شکل باندې به څکم و چلو الا قليلا مگر په انسانانو کې لږ ډیر کم خلک الله سبحانه وتعالى د خپل دربار څخه څه کی وترټی قال ذهب فمن تبعك منهم زه ومن تبعك منهم چا اتباع وکړه فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا بیا ته او ستا اتباع کوونکي د هغو جزا به سي جهنم وي او دا به سي د دې لپاره پوره سي بدله وي واستفزز من استطاعت منهم ته وشه کوه د لارې څخه څه که د هدایت لارې څخه ګمراه که من استطاعت منهم څومره ته طاقت لري د بني ادم څخه څومره خلک ته ښه کوی چې خلک څه وشکو په چیرې وشکو بصوتک حضرت ابن عباس رضی الله عنه ارشاد فرمایي د شیطان خپل आवाज سره دی څه وشکو چې د مزامیر د غانې بدلی دا د شیطان څه دی आवाज دی دا د شیطان څه دی اوزار دی د په ذریعہ باندې څه کوي شیطانان انسانان څه کوي هغه بهکاوي واجلب عليهم بخيرك ورجلك ته پر دې باندې حملاور سب خپل پیاده او پسواریان سره صحیح یعنی صاد انسان سره حسد دی کینه بغض دی ته حملاور سره پر دې باندې پیاده یې که لشکري وشاركهم في الاموال والاولاد هغه رنګ انما اموالكم واولادكم فتنه ته دې سره شریک سره ملګری سره دې په مالو کې دې پچ کې اولادو کې صحیح مال باندې کې انسان مال کا په حرام طریقه ګټي اولاد کا په حرام پیسو دې سکی ساتي او دا غرنګ کې په ناجایز طریقه د مال سکی هغه خرسي دې په ذریعہ شیطان سکی په انسان باندې سکی حمله ورکیږي شیطان پر انسان باندې سکی حمله ور دي غانو د شهوات په ذریعہ باندې د مالو د اولاد په ذریعہ باندې وعيدهم او شیطان بل اوزار د شیطان څه دی هغه شیطان وای د پروپاګاندا استاد اعظم دی د پروپاګاندا د څه دی یو غټ څه دی استاد د وعيدهم شیطان انسان د سور کی امید ورکی انسان سره سکی لکه پروپاګاندا کې هغه چې پکشي انسان خطا کوي انسان سکی شیطان انسان سور کی امید ورکی چې ګناه وک مرتبه سوا کاږي توبه وکړي مرګ تر نږدې شي مرتبه صد نصیب شي توبه بدل نصیب شي یا حرام مال کې د لپاره څه پیدا کی امید پیدا کی چې دا مال په دا طریقه ته وګټي په دې باندې پلانکې شي ته څه کوي شي اخستې شي ته څه کوي شي فاصله وای شي سره خاصیش دا رنګ مطلب ورلد ویو دا ور جوړی شرط دنیا ته دا کې د خوشحالي ژوند څخه تیر کا په آخرت کې به ګورو سره خاصیش وعيدهم شیطان د پروپاګاندا استاد سدي اعظم د انسان د سور کی انسان سره وعده کوي وما يعيدهم الشيطان الا غرورا الله سبحانه وتعالى انسان سره انسان ته وایي چې د شیطان وعده شي دا صرف او صرف څه دی هغه دوکه ده هیڅ ان د شیطان حقیقت الله سبحانه وتعالى او انسانان ته سکی هغه ښکارا کوي په دنیا کې داسې مذاهب شته لکه د زورشتریان چې دي زرتوش موږ ته وایي صحیح هغه شیطان ته د خدای څور کړی ده درجه ور کړی هغه خدایان دوه دي یو د خیر خدای دی نو زم ذلک دیم څه دی شر خدای اهرمن چې دی هغه د شیطان باقاعده سکی پرستش کی اهرمن دی د شر څخه بدل دی خدای بدل دی الله سبحانه وتعالى وما يعيدهم الشيطان الا غرورا شیطان وعده سره کوي شیطان یو قدرت لري شیطان وعده ګرځي صد تو کده اول خبردار شیطان څخه خدای مجوړ شیطان پر انسان باندې ګسن لري قدرت لري نه دا پر خپل پیروکاران دي لري قدرت لري فضیلت خو نه لري فضیلت تر حیوانات هم څه دي
خطر دی پر انسانان دی سم نه لري الله پر خاص بندگانو دی سم نه لري قدرت نه لري ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الله پاک زما بندگان ما پر لار روان دي ليس لك عليهم سلطان پر دې باندې ستایس قدرت نسته وکفا بربک وکیلا او سره رب چې دغه څه دي بهترینه کارساز دي هغه کوم رب دی الله سبحانه وتعالى نعمتونه انسان ته یادوي ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر هغه رب دی چې هغه سي د پاره چلی په سمندرانو کې کشتيان تبتغوا من فضله مال الله سبحانه وتعالى سويل فضل ویلی چې تلاش کی خپل چی شي فضل روزي ته تلاش کی انه کان بكم رحیمه بشک رب چې دغه ډیر رحیم دی په بندګانو باندې بیا د انسان فطرت الله سبحانه وتعالى څخه بیانې شي انسان په مشکل کې راشي الله طرف ته څخه رجوع کوي چې مشکل الله سبحانه وتعالى جن لري کې برته څخه سرکشي او بغاوت کوي اذا مسكم الضر في البحر وسمندر کې چې د ظاهري واسطه ګرځي سي ختم سي پر ځکه باندې شي معبودان باطله سره څه غوړي مدد غواړي سمندر لور شي معبودان باطلام د سترګو سلیر سي بیا د یو رب څخه کې هغه رجوع کوي اذا مسكم الضر في البحر چې له تکلیف در ورسیږي مرګ په سترګو ویني په سمندر کې ضل سي سورک سي من تدعون چې د چا څه کوي عبادت کوي الا اياه د یو خدای ما څه د چا عبادت کوي اگر د خدایان سي ویرس یو خدای مڅ فیات فلما نجاكم الى البر برت الله سبحانه وتعالى تستدرك نجات درك اعرضتم تسكوي اعراض کوي وكان الانسان كفورا انسان فطرت دي انسان څه دی هغه نشکر دی افامنتم ان يخسف بكم جانب البر انسان دمر نافو دی د الله په قدرت خبروم دی لیکن د الله د قدرت څخه دی څه کی هغه غفلت کی چې د سمندر تر اخلاص وي د دنیا او خاطراله خشکی او خاطراله الله خو دې قادر دی لکه قوم لوط وشم زکه من الله څه کی هارون الله سبحانه وتعالى په وشم زکه باندې څه کی دنه کی افامنتم ان يخسف بكم جانب البر یاتی په امن سپاس ان يخسف بكم جانب البر الله سبحانه وتعالى تسکی همزه دنه کی شخم کی او يرسل عليكم حاصبا یا د لوړي څخه د ډبرو باران پرتی باندې سکی وري ثم لا تجدوا لكم وكيلا بیا سید پر بچنی مددگار بنی ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى یا په دې سره په امن سواس چې الله سبحانه وتعالى برته سي ضرورت پیش دي چیر لارسي سمندر لارسي سمندر کې برته الله سبحانه وتعالى مشکل کې سکی مبتلا کی الله ستې قادر مطلق څه دی خالق دی هغه په سمندر کې مستي ګرځ کوي مزه کې مستي کوي ګرځ کوي اما امنتم ياتي په امن سواس يعيدكم فيه تاره اخرى وسمندر کې الله سبحانه وتعالى برته سکی داخل کی فيرسل عليكم قاصفا من الريح یا غد تیز هواي پرتی بنسکی راوچلی فيغرقكم بما كفرتم بیا برته تسکی غرق کی پچسره چې کوم تیڅ کړی هغه می کفر کړی صحیح او کفر سره مسکی برته غرق ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا بیا ستې شاته دې څوک هم نه پرېږدي چې هغه څه وکړي پوښتنه وکړي ثم لا تجدوا لكم بیا چې نه یې لره علينا به تبيعا چې سره زموږ څخه څه وکړي پوښتنه وکړي پوښتنه وکړي صحیح نو الله سبحانه وتعالى د انسان کرامت د رکوع په ابتدا کې څه کړی هغه ښکاره کړی او هغه د ښکاره کړی چې الله سبحانه وتعالى انسان مسجود ملائکه څه کړی هغه ګرځولي هدایت کې الله سبحانه وتعالى د انسان کرامت بیانې لقد کرمنا بني آدم د بني آدم تور الله سبحانه وتعالى څه کړی دی په داسې عموم سره استعمال کړی چې هغه کې تور هغه کې سپین هغه کې د یورپ والا هغه کې د ایشیا والا هغه کې نه مې انساني هغه الله سبحانه وتعالى سره کړی دی هغه یو کرامت ور کړی ان اسلام هغه دین دی هغه شایسته مذهب دی چې هغه وای هر انسان هغه د کرامت والا دی چې هغه پیدا شي د دنیا نور مذاهب هغه انسان ته څه نور کوي د مرتبه نور کوي مطلب نور مذاهب دا وایي چې انسان پیدا شي هغه ګناهګار څه کیږي هغه پیدا کیږي هغه په ګناو کې مبتلا هغه د ګناو څخه څنګه پیدا کیږي
پاک نه پیدا کیږي سره خلاصیږي انسان وایي اشر انسان پیدا کیږي الله پاک وایي هغه څه پیدا کیږي د کرامت والا پاک صاف هغه څه کیږي هغه پیدا کیږي داسې مذاهب وادیان شته چې هغه وایي زما د کمیونټي څخه زما د پنچایت څخه زما دغه څخه لرې څوک پیدا سو هغه ته به دغه سره کومه درجه ورکوي اچود څه ورکوي درجه ورکوي دغه سره دې څه نه کوي خوراک نه ورکوي دغه سره شاک نه کوي دغه سره رشته نه کوي هغه لکه په هندوانو کې هغه پورا یو کاسټ سیستم هغه څه لري وجود لري یا په انګریزانو کې چې هغه د وایټس مین برډن چې دې څه وایي چې هغه د تورو یا ګندم ګو رنګ والا انسانان ته سره دي د انسان برابر څه نور کوي هغه درجه نور کوي بیا يهودیت راواخلم چې هغه غیر يهودي پیدا شوی هغه سره دي په انسان ګسه بولی نه هغه د خپل مذهب د کلچر ګسه نه ګرځي یسو برخه نه ګرځي انسان الله سبحانه وتعالى مکرمه پیدا کړی دی او مکرم ویل پیدا کړی دی دا کرامت ویل کړی دی دا هغه علما کرامو هغه یو دایش لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم چې الله سبحانه وتعالى او انسان ته بهترینه شکل او صورت بهترینه قد و قامت د په شکل صورت کې د په جسامت او په قد کې الله سبحانه وتعالى پیدا کړی دی اعتدال پیدا کړی د په مزاج په نفسیات کې الله سبحانه وتعالى پیدا کړی اعتدال څه کړی دی پیدا کړی دی بعض مفسرین وايي چې دته نطق ور کړی دی گویایی د الله سبحانه وتعالى څخه کړی د خصوصیت په نور حیوانات کې هغه وجود نه لري بعض وايي چې الله سبحانه وتعالى ته شعور وسور کړی دی عقل څه کړی دی هغه ور کړی دی چې شعور عقل په نور حیوانات کې نشته مطلب علماء بشمارل دي چې انسان کې د لیکلو صلاحیت الله پاک څه کړی دی د گویایی صلاحیت الله پاک څه کړی دی د اشارات د شپې اشارات باندې انسان بل انسان ته یا د زړه خیالات د دماغ خیالات فکر د دې څه کوي ایکسپریس کوي د صلاحیتونو الله پاک نور مخلوقات ته جوړ کړی مطلب دا نه پر علماء تللي دي علماء کرام چې هغه د انسان په ګوت باندې سکی خوراک کوي دا صلاحیت الله سبحانه وتعالى نور مخلوقات ته هغه جوړ کړی دا رنګ دا صلاحیت چې په کائنات څومره علوي سفلي مخلوقات دي دا څخه څه کوي استفاده کوي دا په خپل خدمت کې څه کوي لګیا کوي د کائنات زړه زړه د سره اوسې د خپل ترقی د پر سره اوسې بورې کار راوستي نو داغه وجود د صلاحیت سره د وجود په کائنات کې څومره مخلوقات دي یو مخلوق هم څه نه کړي ترقی نه کړي ترقی چا کړي هغه انسان کړي انسان بود باش بدل شوی انسان د خوراک رهایش نور مخلوقات خالص واشه خوري خالص واشه خوري انسان که د رهایش په اول سره واخی که د خوراک د لباس پر اول سره واخی که د سواری په اول سره واخی په هر اول سره انسان څومره څه کړی ده ترقی کړی ده او پر مخ هم دې څه کوي هغه ترقی هغه کوي الله سبحانه وتعالی څه ګرځولي دي مکرمه ګرځولي دي او دغه الله سبحانه وتعالی په د کائنات کې خپل نائب خلیفہ څه کړی دغه ګرځولي پر دغه آیت کریمه لقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر دې کې اول بحث څه کوي الله سبحانه وتعالى بیانې یعنی دا آیت پر دوی سو مشتمل دی الله سبحانه وتعالى لقد کرمنا بني ادم مش کرامت ورکړي دوی شاته بني ادم ته وحملناهم في البر والبحر ودتهم قدرت ورکړي دي په شکی باندې او په باندې پر سمندر باندې هم ورزقناهم من الطيبات او موږ ته څور کړي ده روزي ورکړي ده پاک شان روزي څه کړي ده هغه ورکړي ده نو صفات مستمخ بیان چې کوم صفات وجه الله سبحانه وتعالى څور کړي کرامت ورکړي دي او د کائنات الله سبحانه وتعالى د انسان لپاره څنګه څه کړی دي مسخره کړی دي بل بحث علماء کرام دا بیان کړی دي چې وفضلناهم على كثير د انسان ته موږ کرامت ورکړی دي پر بیخ ډیر مخلوقات موږ کړی بعضي مفسرین قصد دا وایي د کثیر په معنا د کل دی چې انسان په کائنات کې څومره مخلوقات لري بشمول چا فرشتو سره خلاصي د فرشتو مسجد انسان الله پاک ګرځولې دي مسجد ملائکه الله پاک څه کړی ګرځولې دي فرشتي انسان ته څه کړی دي سجده کړی په فرشتو باندې دي څه دي افضل دي هغه په کوم معنا باندې اخلي فضلناهم على كل معنا باندې څه کوي اخلي پر هر مخلوق باندې الله سبحانه وتعالى انسان د څور کړی فضیلت کړی کوم جایزه واخلو په دې کې شک شو منسته په کائنات کې څومره مخلوقات هغه څه دي موجود دي پر دغه مخلوقات الله سبحانه وتعالى انسان د څور کړی فضیلت کړی سره پر جنات باندې دې څه دي افضل دي اصل تدری مخلوق ډیر غټ مخلوق دی یو څه دي ملائکه دي دویم څه دي بني ادم دي دریم څه دي جنات او شیطان د چا څخه دي
جنات څخه دی په دې کې الله سبحانه وتعالی جلا استعدادونه څه کړي هغه یې شي په انسان کې الله سبحانه وتعالی عقل شعور میشي دي په انسان کې الله سبحانه وتعالی خواهش د شهواتو د خواهشاتو ماده مله پکې کړي یې شي د مقابله کې په جنات په فرشتو کې الله سبحانه وتعالی عقل او شعور څه کړي هغه یې شي خواهش نفس الله سبحانه وتعالی جنات کې هغه څه کړي هغه نه دی یې شي نو په کائنات څومره مخلوقات هغه موجود دي په دغه مخلوقات په شمول جنات دا به انسان څه دی افضل دی یو د فرشتو او د انسان سره راځي مقابله راځي هغه کې علماء کرام څه ذکر کړي تفصیل کړی دي چې دا رسول بشر دي دا رسول ملائکه څه دي افضل دي رسول بشر څخه مراد انبیاء علیهم السلام د انسانانو دا پر میکائیل پر جبرائیل پر ملائکه مقربین پر دین څه دي افضل دي صحیح دي او چې کوم رسول بشر دي هغه پر اولیاء او پر عام مسلمانان څه دي هغه څه دي افضل دي سر بخلاص او درېمه خبره دا ده چې که خدای دې نه کې انسان یې هغه د الله اطاعت عبادت الله عبودیت لار د نه اختیار کړي پر دغه انسان باندې بیا جنات څه دي افضل دي پر دا باندې حیوانات هم څه دي افضل دي سر بخلاص هغه الله سبحانه وتعالى اولئک کالانعام بل هم اضل دا الله پر لار نزي هغه د رنګ دي لکه څوک لکه حیوانات بلکې تر حیوانات لم څه دي بدتر دي وفضلناهم على كثير الله پاک موږ فضیلت ورکړي د انسان د ډیر مخلوقات باندې ممن خلقنا چې موږ پیدا کړي تفضیلا انسان د سر کړي فضیلت او کرامت ورکړي الله تعالی دې ماته تاسو ټول خدای ویلو الله متعال